کتونکو سلامونه علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو تیر موږ چې کوم یو ویلاګ کړو د جنرال باجوا والی سره د بعضې خلکو پې رد عمل راغلو، بلکې د لونډو لپاړو پې څه عجیبه عجیبه خبرې مخې ته راغلې وې چې دا افغانۍ دی. نو په هغې باندې څو خبرې کول غواړم چې فرض که دا افغانۍ دی، ټیک ده. نو جنرال باجوا په 2018 کې چې تاسو له بوجۍ ډکې نه وې وروړئ، تاسو له دا بکسې نه وې ډکې کړي، تاسو یې سلیک کړې نه وې، تاسو ورته پلار درجه نه وه ورکړې او پلار ته به وي اوب قدرې نه کوې. نو نن پې تاسو خوشحالي ولې کوئ؟ پکار ده چې تاسو په پوټې پوټې خبرو باندې ریکشنې کوئ. دا څونه لونډې لپاړې چې دي، عمران خان چې دسخط وکړي په هغې باندې بیا او دسخط یې د ماشوم په دغه وکړو په 1 ارب باندې خرڅېږي. تر اوسه یو کمیس هم په 1 ارب یا په 2 ارب باندې خرڅ نه شو د په حکومت کې چې په هغې باندې د IMF قرضه ختمه کړې وه. دې سره سره نورې عجیبه عجیبه خبرې په وړو وړو خبرو باندې تاسو رد عمل ښایې. نو دومره غټه واقعه وشوه چې آرمي چیف سابقه چې تاسو له کوم عزت درکه د ځمکې نه روچت کړه اسمان ته ورسولی او نن پې تاسو خوشحالۍ مانځئ. پکار چې په دې باندې چې دا مې بد کړي دي نو په دغې باندې م چپې. خو دا زهر د خلکو په ذهنونو کې چې اچولي دي او د پاکستان آرمي په ضد باندې دا کمې نارې وهلې کېږي، نو دې ذموار دغه یو کس عمران خان دی چې رویې ستاسو رویې څنګه جوړې کړي دي او په دغه رویو باندې ناقصه رویې، غلطې رویې چې د مشر کشر تمیز یې درکې ختم کړي. نو دا د هغه په وجه باندې د افغاني څه مجال چې هغه راځي او هغه زمونږ له دا سابقه ده، خو اوس لاړه د دې نه تیر آرمي چیف چې کوم دی زمونږ د پاکستان آرمي د افغانستان دفاع هم کړې ده، د سعودي عربیې خو هم کړې ده، د نورو ملکونو یې خو هم کړې ده. همدغه وجه چې نن ورته د اسلام قلعه ویلې کېږي او زموږ د پاکستان آرمي ټوله دنیا مني. نو نن ستاسو په وجه باندې یو آرمي چیف ته داسې خبرې کېږي. اگر چې زه د باجوا صاحب د شروع نه په 2018 کې چې هغه فیصله کړې ده په دې باندې وختن په وختن زما خبرې راغلي دي او ګیلې شکوې خو م او نفرت خو م چې یو داسې سړی چې هغه ذهني ټیک نه دی هغه ته له د یو داسې ملک واګي ورکې. تېره ورځ وکلو ته دې خطاب کوي او یو حاضر سروس آرمي چیف حافظ قرآن آصف منیر صاحب مرحوم والد صاحب دی په ډېر غلط انداز کې یادوي، په غلطو خبرو یادوي. نو دا د یو لیډر خبرې نه وي چې هغه په مړو پسې هم خبرې کوي. ژوندي خو ته پاتې نه شو، اوس یې په مړو پسې هم شروع کړله او بیا ورته هغه وکلا ناست او لاسونه ورته پړقوي. ناصر منیر صاحب ته وایم چې دې وخت کې تاسو پسې ټول قام ولاړ دی، ټول پاکستان د سره ولاړ دی. د داسې خلکو مخه نیول دي چونکې هم ستاسو پرس چې کوم دی په دې ملک دا اړې ګړې او داسې قسمه خلکه او داسې کنزلمار قام او داسې کنزلمار خلک یې را پیدا کړي. نو د دې خلکو مخه نیول چې کوم دی هغه ډیره ضروري ده. ګرانو کتونکو ما دا پرون چې کوم رد عمل راغلی و چېرې دا خو یو افغاني کړی، بلکل افغاني کړی، خو تاسو پې ولې خوشحالی کوئ؟ په خپل ملک دننه څنګه چې بلاول بټو انډیا ته لاړو هلته خبرې کولې، هلته وي زه وزیر خارجه یم، زه د ټول ملک دلته کې نمایندګي کوم، زه د یو پارټۍ نمایندګي نه کوم. عمران خان چې کوم ملک ته تللی دی نو هلته د خپل ملک بد ویلی دي او د دې خپل لیډرشپ یې بد ویلی دي. یوه ټکۍ پې ثابته نه کړه. 75 سال کې غلا شوې ده، 75 سال کې دا کړي دي، 75 سال کې هغه کړي دي. نو راګیر کړی به دو که نه، په دې خو تاسو له خلکو ووټ درکه، په چا هم دې ثابته نه کړه. او چې کله درته حکومت لاړه نو میاشت پس چې کوم دی دا خبرې کوي چې هر څه باجوا کول، او چې په حکومت کې په مزو چرچو کې وي نو بلکل چپ وي. خبرو کې م وزن نشته دی چې کومې خبرې کوي او قوم ګمراه کوي. نور ما ګرانو کتونکو زما هم دا کنځلې او دا ردې بدې دا نه دي خوښې چې دا خلک وکړي، خو د دې کنځلو لپاره زه د حق او سچ نه چې کوم دی نو په شا خو نشم تللی.
ما ته ډېر خلک وایي ته د پی ټي آی سره داسې او داسې. زه د پی ټي آی سره زما هېڅ کار نشته دی، بلکې نن زما یو ملګری راغلی و یحیی جان ساحل د تنګي نه، هغه ما ته وایي چې دا پی ټي آی والا وایي چې ته زموږ دا نومونه دی پولیس له ورکې. په ما ډېره سخته ده چې زه پولیس له به دوی نومونه ورکوم. زه دلته کې د ایمل خان هغه موقف سره اتفاق کوم چې دا زمونږ پښتانه رونه دي، اگر چې بېلارې شوي دي لار ته د راوستو دپاره به موږ کوشش کوو، هڅې به کوو. دوی ورغلا شوي دي، دوی په بغاوتونو په ذهن کې چې ورته کم جراثیم اچولي دي، نو موږ به کوشش کوو چې موږ ورته ووایو چې دا غلطه لاره مې دا کړه چې کومه په 9 مایي باندې کومه یره وه، کومه ترهه وه، هغه ثابته شوله چې زمونږ هغه سرکاري ودانۍ کور کمانډر کور ته، جناح حوض ته، د شهدا مجسمو ته، قبرونو ته، هغې ته نقصان ورسېدو ریډیو پاکستان ته. موږ به په دې خبرې ترې کوو. او خو ما کول نو د تنګي کې یو 2 استادان دي ویډیوګانې هم کوي، ما پسې مې ویډیوګانې کړي دي. هغوی د استاذۍ دغه پیشې نه چې کومه غلطه پیدا اخیستې ده په کوم انداز کې هغوی لګیا دي، نو سر پیرس خو چې ما د هغوی نومونه ورکړي، خو دا نوم به زه هم ورکوم او بل به هم ورکوي. ولې د آی بي سپیشل برانچ ډي اس پي دا څومره محکمې چې دی مایي، نو دوی به د خلکو په ویناګانو باندې دا خلک رانیسي. باقاعده ویډیوګانې شوي دي، باقاعده تصویران راغلي دي، او دا محکمې زموږ په ټکسونو باندې اربو روپۍ تنخواګانې اخلي. په کار دی چې حقدار ونیسي او بېګناه ونه نیسي، چې چا جرم کړی دی هغه ونیسي. نو ویدار سره چې کوم دی نو دا لیب خان شیرپو کوي. لیب خان شیرپو چې کوي نه هغه جارن خبرې کوي، پډاګیزې خبرې کوي. په دې ځای کې ما تصویرونه ورکړو چې دام دی ما ته چې کوم تصویران راغلي د مردانو د یو ځای بل ځای، نو ما بالکل په خپل پیج باندې شیر کړي دي. دلته کې چې کوم تصویران راغلي دي د پولیس په پیج باندې شته او پولیس شیر کړي دي. نو دا خبرې غلطي دي. منګه سیاست د جمهوریت ښکلا احتجاج د هر چا خپل حق، خو دغه شانتې بغاوت کوونکي احتجاج، انتشار کوونکي احتجاج، دهشتګرد کوونکي احتجاج، شرپسند کوونکي احتجاج د دې خلاف یو، ځکه چې دا ملکي نو موږ به یو. آرمي، ادارې، پولیس دا زمونږ رونه دي او زمونږ نه دي. موږ یې ستاینه کوو، غلط سړي ملګرتیا یې نه کوو. نو هغه سره ما ډېر بحث مباحثه په دې باندې وکړله چې یو سړی دی ووایي او زه هغه پولیس والا ته هم بیم او هغه ایجنسو والا ته هم بیم چې تاسو له څوک انفارمیشن درکړي، زما خو در باندې اعتبار نشته او نه دله انفارمیشن در کوم د 400 په پولیس باندې یا په دغه ایجنسو باندې. نو تاسو د خلکو دا سیکرټ مه ښایئ، الله له به جواب ورکوي. په دې باندې تاسو پیسې اخلئ، تنخوا اخلئ زموږ په ټکسونو باندې چې تاسو دا نومونه ښایئ. او خو زما د سره سوي نه مې درته ویلي دي او نه درته وایم، او چې وایم نو په ویډیو به وایم چې دې ځای کې غلطي کوئ، دې ځای کې آیس پروش دی، دلته کې سودخور دی، دلته سمګلر دی، دلته هغه شرپسند دی، دلته کې هغه دهشتګرد دی چا چې دا روانې کړې دي. زه ډاګیزې خبرې کوم، پیشې پناه به تاسو ته نه یم چې دام ګیر که دام ګیر که دام ګیر که. خو ما ته یحیی جان ساحل د دې خبرو نه راښکاره شوه چې تاسو ته چا ښودنه کړې ده، نو تاسو ورته تصویرونه ښودلي، همدغه پی ټي آی والا ورته ښودلي. دا پی ټي آی والا هم دا زمونږ رونه دي، بل به په دې نورو پاټو کې وي. د هغې باب بند شو، د پی ټي آی نور باب بند شو، د فیوچر ختم شو. په دغه جنډا یا په دغه نښه یا دغه پارټي چې کومه ده د هغه مشر چې د ملک کې کومه دهشتګردي کړې ده، نو په کار ده چې دغه د رعایت کوونکي نه دي. خو دا بیا په نورو پاټو کې زمونږ رونه دي. په پی ټي آی کې هم د دوی چې کوم دی نو موږ پرچار کړی دی، موږ یې صحافت کړی دی او بیا یې هم کوو، دا نه چې نه یې کوو، اواز یې پورته کوو. خو د دې خبرو نه ماته دا راښکاره شوه چې زه لعنت ویم په دغه شان پولیس والا باندې، په دغه شان ایجنسۍ خلکارانو باندې چې هغه راز پاش کوي، هغه سیکرټ چې کوم دی هغه بل ته ښیي. نو دا محب پاکستاني نه دی او دا د دې ملک چې کوم دی نو دا سر کې دشمن دی. په کار ده چې دې په ضد باندې کاروي وشي او د دغې نه خبرو سره زه لا تعلقي او د دې نه زه اجتناب کوم. بل زه خبره کوم، دلته په دې ملک کې نیب محکمه جوړېږي، هلته انټي کرپشن ده. نیب او انټي کرپشن کې فرق څه دی؟ دا سی ټي ډي پولیس دی، دا اف آر پي پولیس دی، دا نور پولیس دی، دا هغه پولیس دی. بیلې بیلې محکمې او بیل بیل افسران او بیل بیل د پاترې.
نن حکومت دا اعلان کوي چې دا 2 بجو نه پس دی دکانونه بند شي نو دا اعلان وکړه چې په سرکاري دفترو کې به ایسیګان بند زمونږ په دفترو کې به ایسیګان بند زمونږ په کورونو کې مونږه ایسیګان بند چا چې مفت بجلي اخیستې د په هغې باندې بند راځي به تاجرانو باندې به ته بس پرېږدې دا زمونږ د حکومت او زمونږ د دې نااخله حکمرانانو پالیسۍ دي نو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې مې سره شریکولې انشاءالله په بل پروګرام کې به څه نورې خبرې تر شریکوم ډېره مننه